ټیک ده کنه انشاءالله په دې لږو شپو ورځو کې د رمضان المبارک د میاشتې دپاره ځانونه ټریننګ چې د خیره سره دا مبارکه میاشت اوس تاسو سوچ وکئ خیر تاسو سوچ وکئ په دې تیر رمضان نه دې رمضانه پورې څومره خلق هغه زما عزتمندو د دې دنیا نه لاړل او نن په خاورو کې پراته دي موږ او تاسو خوش قسمته یو الله دې نصیب کې لا پته نه لګي رمضان المبارک دا ښکلې میاشت دی الله زموږ او ستاسو نصیب کی اوس چاته دا پته نشته چې زه آیا زه بدبخت یم که زه نیکبخت یم دا زما زړه دین طرف ته ولې نه متوجه کېږي اوسه پورې ما قرآن مجید مسه کړی یم نه دی راخستی یم نه دی اوسه پورې د الله کلام هغه ښکلي الفاظ چې د کومو الفاظو به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کولو په اوچت اواز سره عمر رضی الله تعالی عنه به د دې قرآن نه تلاوت کولو او زما عزتمندو ابو جهل غټ غټ کافران به راتلل او دې ته به یې غوږ ایښودو او خپلو کې به فیصله وکړه ګورې سبا نه به نه راځو ښه او بیا به زما عزتمندو د یو بل نه مخکې به بیا را رسېدلي دومره سکون دی دې قرآن کې خو نن د موبایل سکون هم کتلی د قرآن سکون موږ او تاسو نه دی کتلی پرم می دی قسم الا بذکر الله تطمئن القلوب د زړونو اطمینان سکون خوشحالی کامیابی عزت راحت دا قرآن مجید په تلاوت کې د الله په یاد کې ذکر اذکار کې اوس ستانه تپوس کوم چې دا کتاب هغه کتاب دی چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو کم سلزل دیدار په خوب کې د الله پاک کوي او بیا زما عزتمندو آخري ځل چې سلام ځل دیدار کوي الله تعارض کوي چې الله یو بنده ته خپل محبوب بنده کله جوړي یو انسان تا ته په کوم عمل زیات در نږدې کېږي وایي د قرآن مجید په تلاوت باندې اوس ما تا خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې آیا موږ قرآن مجید تلاوت کوو که نه په کثرت سره کو کنه اهتمام سره کو کنه کلم کړه کله نم کړه یاد ساتئ حدیث مبارک کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی احب الاعمال الى الله ادومها وان قل چې الله جل جلاله ته په ټولو عملونو کې زیات محبوب خوښ عمل هغه دی کم چې همیشه وي اگر کله وي خو همیشه وي من او تاسو عملونه کوو ډېر د غرونو برابر عملونه کوو خو همیشه نه کوو مستقل مزاجی سره نه کوو دا عمل الله ته خوښ نه دی خیر دې لږ دی وي لږ تلاوت کوو روزانه کوو